او میاشت د شعبان المعظم شروع شوه دا بیگا تقریبا ختل د میاش نن ډومبه ورځ دا یو ډیره مبارکه میاشت ده په اسلامی تاریخ کې دا اتمه میاشت او دې ته شعبان ویلی شي. شعبان د شعبات نه جوړ دی لأنه تشعب فيه خير كثير. شعب ویلی شي خاخونو ته او سانګو ته، نو دې ته شعبان ځکه وي چې دې کې د خیر او د نیکۍ ډېر کارونه دي چې هغه په دې کې کېږي او ډېر خیرونه دي د هغه چا لپاره چې څوک په دې میاشت کې عبادت کوي، روزې نیسي، تلاوت کوي، ذکر کوي، تر دې پورې چې بیا الله پاک د انسان جنت ته داخلي. بل دا چې په دې شعبان کې یو حصہ دا چې رزق په دې کې تقسیمېږي او د دې دا روزي په دې میاشت کې باعث د خیر او برکت ګرځي. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل شعبان بین رجب و شهر رمضان، د شعبان مبارک میاشت دا رجب او د رمضان په منځ کې دا پدې کې د خلکو اعمال پورته کولی شي. اسی په هر میاشت او ورځ کې اعمال چتیږي او د دې خصوصیت په دې معنا سره کړې دي چې دې کې یو شپه ده چې هغې کې د ټول کال حساب کېږي. نو رسول الله مبارک فرمایي چې زه خوښه ګڼم دا خبره چې زما عمل اوچت شي او په داسې طریقې چې زه پکې روزه‌دار یم. او حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دام فرمایلی دي شعبان شهری، د شعبان المعظم دا میاشت زما میاشت دا معنا چې په دې کې درود شریف ویل او دا آیات کریمه په دې میاشت کې نازل شوه دي. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آیات کریمہ پا دے میاشت شعبان کی نازل دے. نزک پا دے میاشت کی کثرت سر درود شریف ویل رسول اللہ مبارک دے میاشت نسبت ځان ته کړي. دا میاشت ټول د الله دی او د الله د محبوب دی، خو چونکې دې کې د حضور خصوصیت دا دی چې په هغه باندې الہ د درود آیات را لېږلې دي او مؤمنانو ته په درود ویلو باندې امر او حکم شوی دی. نو دې وجې نه دا میاشت رسول الله مبارک کوي چې رجب د الله میاشت، شعبان زما میاشت او رمضان چې کم دا زما د امت د بهترو لپاره ده. مقصد پکې دا دی چې خالق د دې میاشتو الله دی او د دې کې چې کم برکتونه او خیرونه دي نو هغه د دې خلکو د خاطر دي چې الله دې له پکې خیر او برکات ورکوي. رسول الله مبارک بیبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې رسول الله مبارک ته د شعبان میاشت د ټولو نه زیاته خوښه وه، د ټولو نه ورته زیاته ګرانه وه. شعبان کې دا ړومبی شین د شرف نه دی، عین د علم نه دی، با د خیر ښېګڼې نه دی او الف د الفت او محبت نه دی او نون د نور نه دی.
دیو جنا په دې میاشت کې خیر ښېګړه کول او د الله د بندگانو سره الفت محبت ساتل په دې سره انسان ته خیر ملاوي. رسول الله مبارک نچا تپوسو کو چې دا روزه پس رمضان نه د کمې میاشتې بهتري دي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د شعبان د میاشت پدې کې پړومبه شپه باندې 12 رکعات نفل کول او په هر رکعت کې د الحمد نه پس 15 پیری قل هو الله احد شریف ویل. رب کریم د 12 کلونو د عبادت ثواب د انسان ته ورکوي. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې پدې کې ما رسول الله مبارک لیدلې د چې ډېرې روزې به نیوي او پر لپسې به د شعبان او د رمضان روزې نیولې. او عطا ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ تابعی دی دا صحابی دی قال دی وی لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر اکثر صیاما منہ فی شعبان. وی نو رسول اللہ مبارک چھ ڈیری روجی بینی ولی پا یومیاش کی بغیر دا شعبان نا شعبان کے بے ڈیری نیوی او ویل به ځکه چې پدې کې د ټول کال د خلکو چې پدې کال کې وفات کیږي داغي اغا نیټه د وفات پدې کې مقرري او لیکل کیږي. دیو جنا که وګوره دا میاشت ډېرو خیرونو ده او که وګوره د انسان د دنیا نه د رخصتېدو ام پدې کې ډېر امکانات وي ولې چې د دې کال کې څومره خلک پیدا کیږي هغه پدې کې را لیکل شي او چې څومره خلک وفات کیږي هغه پدې کې لیکل شي او چې د چا رزق پکې زیاتیږي هغه پکې لیکل شي او چې د چا پکې کمیږي هغه پدې میاش کې لیکل کیږي. دا لسټونو فرستونه په دې میاش کې تیاری. رسول الله مبارک فرمایلی چې تاسو خپل بدنونه د رمضان المبارک نه مخکې د شعبان په میاش کې پاک کې او درود په کثرت سره پکې وایي ځکه چې په دې سره ګناهونه به ستاسو معاف شي پر رزق کې به برکت راشي او په دې میاشت کې 300 دروازې د الله د رحمتونو پرانستې کېږي او کولاوي. نو دیو جنا د دې میاشت ذکر په احادیثو کې زیات دي. زه چند احادیث دا غي نه تاسو ته وایم. امام ترمذی روایت کړی دی رحمه الله. سنن ابن ماجه کې امام ابن ماجه وروړي دي او سنور کتابونو مشکات کې امام ولی الدین صاحب رحمه الله وروړي دي او صاحب د ترغیب و ترهیب علامہ زکی الدین صاحب رحمه الله وروړي دي. نو دا ډېر محدثین دا احادیث مبارکه روایت کړي دي او کم شپه چې پدې کې دا اغا شپه د فضایل او د برکات چې دا غد دې 15 ده. نو حساب یو کې نن پهل شعبان دی نو دا روانه جمعه اتم راځي ٹھیک شو کنه او بل جمعه شپه 15 راځي نو دا جمعه شپه چې راشي دا نه بل جمعه بیا 15 شعبان ځان ورته اوس ناماده ساته چې دغه 15 شپه د شعبان راځي دغه شپې ته تاسو ځان بیدار ساته. په سورۃ دخان کې رب کریم په اول آیاتونو کې فرمایلی دی حامیم
والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ تعالیٰ فرمائی حامیم والکتاب المبین، زما دې په کتاب مبین باندې قسمی. کتاب مبین نه یو قول قرآن عظیم دی، بل قول کې لوح محفوظ مراد دی. هغه کتاب چې هغه واضحون کې او ښکار کوون کې. الله تعالیٰ فرمایي مونږ نازل کړی دی دا قرآن عظیم په یو مبارک شپه کې. د مبارک شپې په حق د علماء اقوال دا دي چې څوک کوي د دې نه مراد شب برات ته او څوک کوي د دې نه مراد شب قدر ده. او شب برات او یا شب مبارکه چې ده نو دا د شعبان 15 راځي، او شب قدر چې ده دا د لیلة القدر شپه د رمضان المبارک په تاقو شپو کې راځي چې هغه 20مه کې یا 29مه کې یا 30مه کې، هغه شپې ته هغې کې شب قدر راځي. او دې صورت کې دا شب براعت دی او دې ته لیلة المبارکم ویلی شي. اسماعیل حقی رحمه الله په تفسیر البیان شریف کې لیکي چې لیلة المبارک ورته ځکه وایي لکثرت خیرها و برکتها علی العاملین فیها الخیر، د وجه د ډیروالي د خیر او د برکت د دینه په عمل کوونکو باندې. وان برکات جماله تعالی تصل الى كل ذره من العرش الى السرا، او د الله جل شانه انوار و تجلیات و برکات د عرش معلانه تر تحت السرا پوری چې څومره مخلوقات دی هغې ټولو ته په دې شپه کې هغه رسیږي. او بله دا چې په دې شپه کې اجتماع د ټولو فرشتو کېږي فی حضیرة القدس، دا یو مقام دی د اوو اسمانونو نه پاس چې هلته ټولې فرشتې را جمع کېږي. او دا شپه د هغې د اختر شپه ده. په دې شپه هغې د فرشتو اختر د شپې وي، د مونږ د انسانانو اختر د ورځې دی. هغې پکې د شپې را جمع کېږي او د دې امت دپاره پکې خیرونه دعاګانې غواړي. دیو جنا د دغه شپې په حقله باندې روایات کثیره دي، او د دې آیات کریمه په تفسیر کې علماء او محققین دغه خبره کړې ده. دا کومه چې ما درته ووي و یو خبره پکې دا د اعتراض واردېږي، هغه دا ده چې کله وایي چې دې کې مې قرآن نازل کړ، نو قرآن خو په لیلة القدر کې راغلی دی. انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر. الہ وی مون قرآن په لیلة القدر کې را نازل کړی دی. او شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، بل آیات کې وی چې د رمضان میاشت هغه ده چې په دې کې قرآن نازل کړی شوی دی. او دلته وی چې ما په دې مبارک شپه کې نازل کړی دی. د دې تطبیق به څنګه کېږي؟ د دې مطابقت به داسې کېږي چې څه محققین علماء لیکلي چې د لوح محفوظ نه الله پاک قرآن عظیم الشان ټول پټولا بیت العزت یو مقام دی هغې ته په لیلة البراءت کې را نازل کړی دی چې هغه شپه ده 15 د شعبان ده. او بیا د دغه بیت العزت نه چې دا په اسمان کې یو مقام دی د هغې نه بیا د شب قدر په شپه باندې سورت اقرا اللہ تعالیٰ پا حضور پاک باندې پا غار حرا کی را نازل کرے دی. تطبیق دا سے را دی چی پدیش پد بیت العزت نا تراغل دی دا لوح محفوظ نا، او بیا دا بیت العزت نا پا حضور پاک پا شب قدر کی را نازل شوید. نو دا تطبیق دیر کھولے دی.
والله اعلم نور الله خپويږي ځان له دین علاوه د دې قران عظیم دغه آیات نه غیر که دا غینم دا معنا واخستی شي چې دا غینم ليله القدر مراد ده نو خیر د سبد خبره نه ده او د دې شپې مبارک فضیلت په احادیث مبارکو کې ځان لا بالخصوص راغلي دي بالخصوص پدې کې یو حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه پاول جلد صفحه 92 کې ذکر کړی دی وعن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ګوره په احادیث مبارکو کې چې د کومې خبرې ذکر راشي نو هغه خبره تفسیر د قران وي ځکه چې د قران عظیم الشان تفسیر په څلورو طریقو دی تفسیر القرآن بالقرآن د قرآن تفسیر په قرآن سره لکه یو آیات کې اجمالی ذکر دی بل آیات کې بیا د هغې تفصیل راغلی د تسویل شي تفسیر القرآن بالقرآن یو دی کې یو آیات ته د هغې تفسیر رسول الله مبارک په احادیث مبارکو کې کړی هغې ته ویلی شي تفسیر القرآن بالاحادیث النبویة صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک دا آیات تفسیر فرمایل نو دې ته تفسیر القرآن بالاحادیث ویلی شي دریم تفسیر دا دی چې د قرآن تفسیر صحابي کړی دی ناغي ته تفسیر القرآن بالصحابه باقوال الصحابه راځي د صحابي قول باندې هغه تفسیر شوی دا غیات هغه معنا او مراد صحابي بیان کړي هغه ته تفسیر القرآن باقوال الصحابه وي بعض داسې آیاتونه وی یا داسې ټکی وی چې دا غي تفسیر تابعین کړي ناغي ته تفسیر القرآن باقوال التابعین ویل شي د دین مزید چې کوم د تابعین تفسیر دی هغه مقبول دی عند العلماء او دارستو چې څومره بیا مفسرین دي نه هغه کې بیا د علماء اقوال ډیر دي او معتبر تفاسیر چې د دقه سلور یا 15 قسمه دي چې دا قرآن تفسیر په قرآن سره شوی یا د قرآن تفسیر په حدیث مبارکه سره شوی یا د قرآن تفسیر د صحابي په قول شوی یا د تابعی په قول شوی یا د تابعی دا مې درته دې پورې ځان له یو مستقله قاعده کې ښوده چې هغه تفسیر معتبر دی چې دغه څلورو یا 15 حصو کې شامل شي د هغې نه وروسته بیا سنه 1000 نه مخکې بعضې مفسرین ډېر قوي علم والو او بالخصوص ائمه مجتهدین هغې بیا د آیاتونو تفاسیر هغې هم کړي دي لکه د یو آیات د قرآن د یو ټکي تفسیر امام شافعي یو کړی دی امام ابو حنیفه ته بل مقصد اغسطی دا رحمت الله علیه امام مالک تینا بل رای اغسطی دا د یو ټکی درې څلور معنا اگانی دی نو یو امام ته یو معنا اغسطی بل ته بل اغسطی بل ته بل اغسطی او په هغې باندې هغې بیا ډېر تفریعات کړي مسایل پې مستنبط کړي دا تعلق بیا د اصول فقه سره دا مسله لري دا یو جوړه موضوع ده طلبه علما په دې پوهېږي مخی اور پس نظم دی حدیث تا گورے وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف شعبان علی شیر خداوی چی رسول اللہ مبارک فرمیل چی کلا د شعبان المعظم د میاشت نیمه پنځل لسمه شي پنځل لسمه نیمه راځي فقوموا لیالیها رسول الله مبارک فرمائی تاسې د دې پشپو کې قیام کوئ معزز په ټیم باندې ځان راورسوئ په باندې یو به انشاءالله بس کوو ځکه چې بعضې خلک ناوخته راځي موږ د هغې د وجې ټیم لیټ کو
نو بس معامله د دغه شان شي زمونږ د مالې مجيبه خلق دي څوک رستو خوشاله دي څوک پاول وخت کې خوشاله دي او ټول وړه چې ساتي نو یو لویه مسله جوړي نو تیر جمعه مونږ لګ لیټ شوو غړې راته مخې ته نه وه پای کې بیا څوک څه وایي چې ناوخته شو دا شو هغه شو عجیبه غونته دور راغی بهر صورت په باندې له فکس ځان را رسوی نو د په وخت کې به مونږ خطبه او جمع کوو بیا به نور تاسو فارغ یې علی شیر خدا سے فرمائی چې رسول الله مبارک فرمایل فقوموا لیالیها وصوموا نهارها د شپې پکې قیام کوي په دې شپه د 15مې د شعبان او د ورځې د روزه نیسه فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا ذکر اللہ تعالی را نزول فرمائی د ډوبېدو د نور سره په دې شپه د 15مې باندې اسمان د دنیا ما یلیق بشانه څنګه چې د الله د شان سره لایق وي فیقول الله تعالی فرمای الا من مستغفر آیا څوک بخنه غختلو والاشتا چې مان بخنه غواړي فاغفر له چې زور ته بخنه کما سبحان الله وید کېږي سبحان الله وایي سبحان الله الا من مسترزق آیا څوک رزق غختلو والاشتا دی چې مان رزق غواړي فرزقه چې زول رزق براخه کما علام مبتلین یا مبتلین آیا سوک بیمار مبتلا په تکلیف کشتا چې مانو غواړي فوافیه چې زول عافیت ورکم روغکم علا کذا حتی یطلع الفجر دا آوازونه کوي تر دې چې سحر روخیږي دا حدیث امام ترمذی راوړی امدق شانت دا حدیث امام ابن ماجه مروړي امدق شان امام ولی الدین صاحب د مشکات مروړي او غنیت الطالبین کې الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه مروړي او حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی ما ثبت بالسنه کې مروړي یو ځل حضرت عیسی علیہ السلام په یو لار روانو چې وی قتل نو یو غر راغ او غر کې یو غټ کانو او تک سپینو دا شرنات را راتلا عیسی علیہ السلام دې کانی نه چاپیره ګرځي حیران دي چې دا څومره ښکلې ده او څومره رڼا ته راځي رب کریم ته سوال کوي یا الله دا کان خډیر خسته دي دا سو واقعات الله تعالی ورته فرمایل اے زما کلیما اے زما عیسی علیہ السلام پیغمبر مبارک د دې نظر ته ډیر عجیب او نه خیمه الہ توي ولنه یا الله را توخایا یو د مغه کان اوچود چې اوچود داغه دننه یو ستک سپین خکلی سپینګری سړی را بهر شو پلاس کې شین رنگا سواد او لا انګور غونچه کا وسره د خوري عیسی علیہ السلام دنه تپوس کوي چې صاحبہ ته دې کانی ته څنګه ورغله او سونه مدد پدې کې تیر کړهو دا صحیح صاحب دی ورته قربان سلور سوا کالو شو چې دې کانی کې داخل شوه ما او دا هغه زمانه نه زدا الله عبادت کې مشغول ما ته الله د دې کانی دنه دغه رزق را کوي په دې باندې پایم او عبادت کو ها عیسی علیہ السلام ډیر حیران شو یا الله دا خو ډیر لوی
بزرگ دی د دنه باړو بزرگ سړی په دنیا کې ني دومره نیک انسان رب کریم وتوحی کوي عیسی علیہ السلام زبتا ته د دینه بزرگ سړی او خیمه چې زما د محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت یو فرد یو امتی یو عاشق د شعبان المعظم په 15 شپه باندې 2 رکعات منځ کی او ما تسر په سجده باندې کی دی نو زبا اغله د دین ایک بندا د سلور سو کالو د عبادت نزیات ثواب ورکوما این بزیات تجر ورکوم دا شپه مې هغه امت ته ورکړې ده عیسی علیہ السلام چې دا ورته کاش چې زم دا حضور مبارک په امتیانو کې وي سوال کوي یا الله ما دا امت کې راولا بس الہ د سوال قبول دا دعا موسی علیہ السلام هم کړو چې ما د نبی آخر الزمان په امت کې راولا او د عیسی علیہ السلام دا دعا قبول شوا حضور فرمایي دی په آخر زمان کې دنیا ترا کوزیږي او زما په امتیانو کې به شاملېږي زما امت کې به حسابي رسول الله مبارک ته جبريل علیہ الصلوۃ والسلام راغه ورته د 15 شپې د شعبان شپه دا حضور مبارک ته یو ګور بر اسمان چې وی قتل د الله د رحمت 300 دروازې کولو دي او پدیش پټول مسلمانانو ته الله ګناه معاف کوي سیوا د یو څو کسانو یو مشرک دی یو کاهن یو جادوگر یو زناکار یو شرابی چې تی توبه واسي دي تم معافي کوي جبرئیل علیہ السلام ته حضور پاک په جبرئیل امین دا کمش پد چې دا سي برکت ته پکې رسول الله مبارک ته فرمایي بیداد شعبان 15 شپه ده معزز سامعینو پدې کې نورم ډېر احادیث مبارکه شته دي او پدې شپه کې چې څومره کسانو ته عفو کیږي څومره کارونه پدې کې فرشتو ته حواله کیږي او پدې کې کم کم انداز کې عبادت کول دي د دې شپې کم نوافل دي او کم منځونه دي اب ان شاء الله بیا تاسو ته په بل جمعه باندې که خیری بیانوم چې زکه ذهن کې تازگی پرتې نو دا روان جمعې شپه نه او بل جمعې شپه دا 15 د شعبان راځي دا ځان سره نوٹ کې په ذهن کې مالک ابن دینار رحمت الله علیه نه یو ځل چاته پوسکو وی صاحب تا د توبې دا وستلو سوا جوا مالک ابن دینار سے بشراب سکل شراب عادی دیوی زما یو وړلورو او غیرا بلوی دا بوتل بیرانه ټوله خوا دی خوا ویشته ماته بیگ وی چې د 2 کالو شاغه مړه شو وزه ډیر زیات خفاو ماغه پس وی د شعبان 15 شپه چراله پدیش په ما خوب لري چې قیامت قائم او یو ډیر لوی اجدها خامار ما پسې دي او زه ته منډه وام تختمت مخله سپینګری راغی ته مې چې بابا جی د خامار نه خو مې بچکا ویرا ته چې بچي دا خډیر زورور مار دی په دې زما وس نه رسی مخ کې لاړ شه قبل څوک مخله درش و چې لګ مخ کې لاړ منوي بیا بل سپینګری راغی هغه ته مې ویلې هغه مې چې بچي مخ کې لاړ شه د څه دی غر توخه جکدال تستا امانت وي د مسلمانانو امانتونه پراته دي نو که سوینو
وای چې منډه مې کچې غر ته ور ختم دی خوا چې سر ته ګورم لاندې غر ناخوا یو لور جوړه کنده ای کې اور بلیږي دی خوا خامار راخیږي ما پس وای چې دی ښي طرف ته ګورم یو کړکۍ مې په نظر شو ویا کړکۍ ته چې مې وکتل آی کې دننه چې ګورم ما هغه لور چې کومه وفات وه هغه مې ولیده ما ته وی چې ولې هیبت اغستې بابا جی وی ما ته وی چې دا وګوره دی خوا د اژدها را پسې ده او دی خوا اور دی څوک په دغه وخت کې وی دغه معصومې جینۍ زما لور وی دی راته وویلې چې بچیا بابا جی دا مار چې دی دا ستا بد عمل دی هغې خامار ته غصه وکړه واپس او ورته وی دا جهنم دی او اوسم لا پتا باندې دا وخت نه دی راغلی چې ته الله ته توبه وباسې اوسم لا توبه نه وباسې اوسم لا توبه تائب کېږي نه الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا نه دی راغلی مؤمنانو د پاره هغه وخت چې د دې زړونه د الله نه ویریږي او د دې زړونه د الله ذکر ته متوجه شي بس وی په دغه وخت کې په دې هیبت کې را پاسېدم او دا امانتونو کې دا او مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی دا غ زمانی یو ډېر لوی ولی الله هغه ته لاړم او د هغه په لاس مې توبه ویستا او بس د هغې نه بعد ما بیا نیک عمل ته کار وي دنه الله دومره لوی ولی بیا جوړ مالک ابن دینار لوی ولی الله د زمانیش دا سې ډېر اولیاء چې دی خدای ورته یو بانه پیدا کړې ده خدا ازلی نیک بخت وکنه نو الله پاک ورته یو بانه پیدا کړ دا بشر حافظ دوا ام شراب سکل یو ځل د شرابو په نشه کې روان دی خو چې لاندې وکتل نو یو کاغذ پروت دی په ځمکه په کاغذ کې لیکل شوي دي بسم الله الرحمن الرحیم دا کاغذ یې روچت که صفا یې که ښکلی کې وینځه خوشبو یې پرې ولګوله په یو پاک ځای کې کېښود بس سمبالک دا الله جل جلاله یو ولی د زمانې حج د بیت الله شریف ته تللی و هلته خوب ګوري چې بشر حافظ رحمت الله علیه الله تعالی د خپلو اولیاو په ډله کې شامل کړی دی اولیاو کې راغلی دی خوب بیدار شو ډېر حیران دی تپوس کوي الها سوال کوي بیت الله کې وی د یو عمل کړی د هغې په وجه باندې دته الله دا مقام ورکړي د الله د نوم ادب یې کړی دی د هغه ځای نه راروان شو څوک وایي چې دا عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه چې راغی د بشر حافظ دروازه وټکوله د شرابو منګې پروت دی دیم ښه په سور کې دی دی وایي اور ولې ټکی خو راځه که نه تیار شراب دی بس نور خو دته اوس پته نشته چې معامله بدله ده چا ورته یې قربان دا خو د زمانې ډېر لوی ولی الله ستا کوڅې له راغلی وی ښه هلې را شراب ډډې ته کې ور خالي کې چې راشي چې راغی قربان څنګه رالی داسې تاسو ډېر تکلیف وکوئ ته راغلی مچې تا څه عمل کړی دی ورځ دوه کې یاره نور خو مې څه نه دي کړی خو دقسې کار شوی چې د الله د نوم ادب مې کړی دی همی پاک کړی و خوشبو مې پې لګولې وی ښه نو تا ما ته رب کریم خوب کې دا الهام وکړه چې د زمونږ نوم اوچت که مونږ د ده هغه شان اوچت که په اولیاو کې م راوسته زه الله په خپلو دوستانو اولیاو کې راوستم بیا به هم زه داسې کوم دا شراب یې مات کړم باقه وخت کې توبه ویسته بیا به دې پیدل چې ګرځېده نو خپیه به له خپې به ګرځېده دته ځکه حافي وی
یو ځل چې دی خپیبله به ګرځېده نو په لارو کوڅو کې به بیا حیواناتو سوټې نه کولې بولې به یې نه کولې یو ځل د زمانې یو لوی ولی الله او نوم یې راته یاد دی خو هغه چې ګوري په لاره کې سوټې پرتې دي دی زر وایي ځان سره انا لله و انا الیه راجعون چا ورته قربان ولې وایي دی څاروو چې سوټې وکړې معلومیږي چې بشر حافظ دنیا نه پرده کړې ده ځکه چې هغه ژوندی و الله حیوانات بند کړي چې تاسو به بولې نه کوئ ځکه زما ولی پیدل خپیب لخپې ګرځي په دې ځمکو کې چې معلومات شو رښتیا هغه الله پاک وفات کړو معزز سامعین مالک ابن دینار صاحب بشر حافی دا ابراہیم ابن ادهم رحمت الله علیه لوی لوی اولیاء تعالی یو باندې ګور ورکړی دو په خپل معرفت او محبت مشرف ګرځولې دي نو دغه د شعبان مبارک دا مبارک میاشت چې دا د مالک ابن دینار د توبې سبب ګرځېدلی درود شریف پدې کې په کثرت سره تاسو وایي په دې میاشت کې دا درود شریف آیات نازل شوی دي او د شب برات د 15مې د منځونو د عبادتو طریقې